أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله جل جلاله وی مال خرج کې د الله په لاره کې او خپلو لاسونو سره خپل ځان هلاکت ته مه غورځوئ. د دې ځای نه د سورة البقره المقصد السادس شپږم مقصد چې انفاق فی سبیل الله دی هغه شروع کیږي. الله وی مال خرج کې ځکه چې انک خلیفة علی المال. ګوره دا مال ستانه دی ښه، دا جیداد او دا پټي دا بینک بیلنس دا ستانه دی. الله وی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. مړه ته خو څو ورځو چوکیدار راغلی، دا خو ستا مال نه دی، ورکه د الله په لاره کې سړیه. او بیا الله وی وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. اے مسلمانه د مال د الله په لاره کې ورکه، ځکه ولله میراث السماوات دا ستانه دی، دا خو ستانه پاتې دی. مړه د دې اسمانونو ځمکې میراث الله ته پاتې کیږي، ته به تی بیا ځای ګورې ښه. او دریم طریقه الله وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. الله وی مسلمانانو څوک داسې نشته دی چې مال قرض راکړي چې زه د هغې دوچن بدله وله بیا ورکم او ښایسته اجر وله ورکم. او بیا الله وی اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. الله وی د الله په لاره کې مال ورکئ او د دنیا د ژوند په دې باندې ناز مه کوئ، ځکه چې د دې مثال د دنیا کې د لبو د تماشو دی. دا ژوند نه دی دنیوي، دا ژوند دا عمر چې کوم دی و د دې مثال د لبو د تماشو دی. یو ځای کې لبه کېږي، څه خلک په لبه کې مصروفه دي او څه خلک په تماشه ناست دي. بس لبه ختمه شوه، تماشګیر هم لاړل او لبې واله هم لاړل، ګرون خالی پاتې شو. الله وی دا دنیا هم دقه شانتې ده ښه. وایي څوک مال ګټي په دې کې مصروفه دي او څوک د مال په چوکیدارۍ کې ناست دي تماشه کوي، خو دا به ځي ښه. وایي الله وی تاسو به ځئ د دې نه. او بیا وی وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. الله وی یو زمیداری کنه، زمیدار چې کوم دی فصل وکړي او دا زمیدار دا فصل چې کله بیا ښه صحیح موسم او صحیح موسم کې دا فصل ښه مضبوط فصل وشي کنه، و دا زمیدار راشي او ډیر زیات فخر کوي او بس خوشحاله وي ورته. ثم یهیج فتراه مصفرا. الله وی ناڅاپه چې کوم دی هغې باندې سحر جل راغلی وي او دې چې ورته ګوري هغه تک زیړ او ثم یکون حطاما زری زری. دقه مثال د دنیا د ژوند دی. که خیال وکړې که نه موږ خلک چې خپلو مشرانو ته کم چې موږ ورته ملکانانو خانانو نوابانو وزیرانو ویو که نه، د هغو قبرونو باندې چې لاړ شي قبر کولاو کې او تختتې لر کې په خدای تعالی یقین وکړه لاندې بوس پراته یې هډوکي هم نه یي. خیال هم کړی که نه چېرته؟ الله وی فتراه مصفرا، فصل زیړ شي جل پې راشي، مرضونه ونیسي انسان، مرضونه ونیسي مرضونو کې راګیر شي، بیا دې ډېر څه کوي، ډېر زیات کوشش کوي او ارمان کوي که نه چې کاش زه روغ وی چې ما دا کړی وی ما دا کړی وی. نو الله وی اوس ورکړه که نه روغ سړی ورکړه، مال د الله په لارې کې ورکړه، چې بیمار شي ګوره بیا به جاړې. ثم یکونو حطاما.
بیا به ریزه ریزه شي، هېڅ پم نه وي، بله به پاتې شي. او بیا پنځم الله پاک فرمایي ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. الله وی مسلمانانو صدقه او خیرات ورکئ ښه. تا ته پته شته څه کوي؟ وی ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم، وی کم عذابونه چې د الله د طرف نه، قهر او غضب چې الله د طرف نه را روان دی په ما او تا باندې، ولا فی انفسکم، او کم مرضونه چې ستا په بدن باندې را روان دي، کینسر دی، پالچ دی، شوګر دی، بلډ پریشر دی، نور مړه دومره مرضونه چې سړي نومونه هم نه ورځي، خیال دی. نو الله وایي د دې ټولو مقابله صرف صدقه کوي، بل څه نشي کولی. ښه حدیث کې هم راځي که نه، د الله رسول فرمایي که نه الصدقة رد البلاء، صدقه چې کوم دی هغه مصیبتونه ختمی، قهر د الله ختمی، غضب د الله ختمی، عذاب د الله ودرې رکاوي. نو صدقه ډېر ضروري چیز دی. ښه اوس دویم بحث چې کوم دی هغه انفاق دی. خو الله وی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، بهترین مال الله ته خوښ مال، بهترینه صدقه چې الله ورسره ډېر زیات خوشحالیږي هغه څه دی؟ من طیبات ما کسبتم، چې تا په خپلو لاسو ګټلي وي او ته ورکې. سبا که ته مړ شوې نو په خدای تعالی یقین وکړه که بچي ورکې، خیال دی دی نه ورکوي مړه. ډېر غټ غټ خلک تلي دي هغو پسې چا ور نه کړل، ما او تا پسې به سبا څوک ورکړي په کنال 2 کنالو ځمکه کې، خیال دی دی. الله وایي انفقوا من طیبات ما کسبتم، او د ټولو نه یو خوږه خبره تاسو پته شته دی یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، الله څومره ښایسته خبره کوي الله، ای مؤمنانو مال ورکړئ ښه اوس، او خپل د ګټې نه ورکړئ. نو بهترین نوجوان هغه دی که نه چې خپلې تنخوا نه، د خپلې مزدورۍ نه، د خپل د پټکي د فصل نه په خپلو لاسو باندې او اسمان ته وګوري چې خدایه دا مې صدقه کړي دي، دا مې څه دي، دا مې ستا په نوم صدقه کړي دي. الله دا څومره ښایسته خوند کوي که نه، دا به الله ته څومره خوښ وي. نو هغه به څه صدقه یي چې ته د بل په تمه ناست یې، زما په ځای به زوی ورکوي، پلار به ورکوي، ورور به ورکوي، پخپله کوه مړه. دریم بحث انفاق لوجه الله. سورة البقره کې راځي که نه 276 کې الله وایي وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. چې تاسو ورکوئ په چا خو ملازم مه اړوئ مړه، صدقه خیرات چې ورکوي که نه په چا ملازه خو نشته مه اړوه. فلانفسکم دې کې ستا خیر دی، قبر کې به ته ولاړي، دا صدقه به صحیح قبر کې به ته ولاړي. نو د الله عذاب دا به د فقې ده نه، د الله رسول وی قبر کې به یو ځای یو طرف ته به صدقه ولاړي. الله. او څلورم بحث انفاق من الزائد عن قدر الحاجه. سونه ورکو هم زه خو ځان غریب سړی یم، زما سره صدقې کم دي، ټیک دا مالدار خلکو کار دی. الله وی ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صحابه ټول راجم شو، الله رسول نه تپوس وکړي چې دا الله رسول موږ څه ورکو؟ الله پاک جواب راولي قل العفو، عفو ورکړي. عفو څه شی دی؟ ما فضل عن حوائجکم، هغه ورکړي چې ستاسو د ضرورت نه علاوه وي. نن سبا که ته سوچ فکر وکړې یو ګوره ضرورت هغه دی که نه چې هغې نه بغیر انسان وخت نشي تېرولی. د نور فضولیات دی ګوره، دا غټ غټې موبایل یو، د 10 جوړې جامې یو، د 15 جوړې بوټان او 3 کوټونه،
دوه څادرې او ډیزاینونه قسمه قسم، دا ټول ضرورت نه سیوا دي. دا ټول ضرورت نه څه دي سیوا دي. جامه راوړه ورکه. لکه اوس چې زمونږ دلته کې دا کم تنظیم چې جوړ شوی دی، فلاحي تنظیم، نوجوانان یې اریانۍ، زه وایم چې دا نوجوانان خپل یو جوړه نورې سم نه وي که نه، هر نوجوان 10 جوړې جامې خوي که نه، یوه جوړه راوړي پټ دفتر کې کېږي او مشرانو ته ووایي چې هلکه دا ښکلی پیکینګ وکړئ او بس هغه خلکو له ورکړئ چې د چا کپړې زاړه دي او نه یې، او هغه اخپیاب له خپو واله له زما د پیزار په خپو کا چې هغه په واورې کې یا په یخ کې ګرځي او چاته څه ویلی نه شي او پیزار یې نه یې. د بچو زما د بچي کور کې 10 پیزاره دي، 10 جوړې دي، 3 جوړې دي، هلکه د 3 خواله سړي که نه. الله دې موږ له تاسو له توفیق راکړي. 5م بحث چې کوم دی، انفاق وقت څه دی، په کم وخت کې به انفاق کو، وخت کم یو دی. الله وایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. یلکه صدقې ورکول، خیرات کول، انفاق کول، د دې وخت څه دی؟ من قبل ان يأتي احدكم الموت، ان يأتي احدكم الموت. سورة المنافقون کې الله 10 نمبر آیت کې وایي د دې وخت مرګ نه مخکې دی. مرګ نه څه دی؟ بس دغه چې ته ژوندی یې، حاجي عبدالوهاب صاحب به وي که نه، جب تک سانس ہے تو چانس ہے، دا وخت دی. د مرګ نه مخکې وخت دی، مرګ نه وروسته خو ستا مال نه دی که نه، پردی مال دی. او 6م نمبر بحث چې کوم دی، انفاق طریقه کار. الله وی سورة البقره کې ما په خیال 204 کې الله وی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. الله تعالی وی مال ورکوي د الله په لاره کې، هغه خلک چې الله په لاره کې مال ورکوي، باللیل د شپې ورکوي، د ورځې ورکوي، په پټه ورکوي، ښکاره ورکوي. د دې د وجې نه د صحابو اکثر صفتونه به تاسو اورېدلي که نه، صحابو به څه کول؟ اکثر به د شپې تلل او خلکو کورونو ته وړه غوځارله، خدمت به ولې کو. الله اکبر. او بله خبره چې دا به چاله ورکو، الله تعالی وی سورة توبه کې الله فرمای آیت نمبر 20 دی. الله وی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله. دا کسان خولی دي که نه، اولنی فقیر لورکوي، تنظیم والا اکثر ملګري له پیسې ورکوي یا ورسره مدد کوي، نو سړي دا زړه خوشحاله شي خبرې او که نه یاره. فلاحي تنظیم نوجوانان یاریانۍ چې کوم ملګري دي، الله تعالی دې په عمرونو کې برکت وغورځوي، او چې څوک ورسره مدد کوي که نه، بس الله دې ورسره مدد وکړي. نو الله وی فقیر له ورکوي. فقیر چاته وی؟ فقیر هغې ته ویلی کېږي چې نه یې کور یې خپل او نه یې د کاروبار څه ذریعه یې، دې ته فقیر وی. والمساکین 2م نمبر مسکین له ورکوي. مسکین چاته وی؟ چې کور یې خپل وي خو غریب اخراجات یې نه پوره کېږي. نو والعاملین علیها، او هغه خلک چې هغوی ګرځي د الله د رضا دپاره. دا خو اوس نشته، پخوا زمانه کې به عاملین چې ورته وي نوکر. او المؤلفة قلوبهم، او هغه خلکو له ورکوي چې هغه الله تعالی نه بدزونه نه شي. لکه خیال هم دی د دې د وجې نه وایي خدمت کې اختلاف نشته دی که نه، په صدقه کې هم اختلاف نشته دی. کافر هندو له هم ورکوي. او بیا الله وایي وفي الرقاب، هغه غلامانو نوکرانو له ورکوي. والغارمین، او قرضدارو له ورکوي. وفي سبیل الله،
د الله په لاره کې ورکړي. او دغه رنګي سورة بقره کې الله وایي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. هغه خلکو له ورکړي چې هغوی د الله په لاره کې مصروف دي، علم حاصلوي، جهاد کوي، نور د الله د لارې کارونه کوي، د دین کارونه کوي، خو هغو دنیا کارونه د نه وزګارېږي. چې هغو دنیا حاصلول شروع کړي نو هغونه دین پاتې کېږي، جهاد ته پاتې کېږي، تبلیغ ته پاتې شي. او بیا الله تعالی په بل ځای کې فرمایي سورة البقره 215 کې یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. یتیمانانو له ورکړي. بهرحال محترمو نهم نمبر بحث چې کوم دی هغه کم څیزونه دي چې د هغې سره د انسان صدقه نه قبلیږي د الله دربار کې. الله وایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. خپل صدقات په ملازي او په تکلیفونو باندې دا مه خرابوي. څه مطلب چې چاله دې صدقه ورکړي او بیا سبا ورته څه وایي زه مړه تا هغه نه چې اوسه پور دې زمونږ خوړه، یا تا هغه نه چې تا د خلکو خیراتونه خوړل اوس ته ځانه سړی وایي. خیال هم دی دا خلک وایي که نه. او یا والاذى یا یو سړی د صدقه او خیرات او زکات دې ورکړی دی خو بیا ورته نیمه شپه ټلیفون کې راشه هلکه لرګي وچوه، ته راشه یاره دې پټي کې لږ کار وکړه. هغه غریب دی په دې ضلالت کې راایسار کړی دی. کالذي ينفق ماله رئاء الناس. او ریا دا تباہی ده. محترمو زمون یو استازو هغې به مونږ له قرآن او قسم کول. مونږ وایي دا څه وایي یار چې هر استاز د قسم ولګي قرآن ولګي، خو هغه به وي والله بالله ثم تالله، په خدای تعالی قسم دی باور دی چې ما دنیا کې هغه سړی غریب نه دی لیدلی چې هغه صدقه کوي خیرات کوي او بیا هغه بل له محتاجه شوی دی. پوهېږې؟ او بل د الله تعالی رسول قسم خوړلی دی. د پیغمبر خبره خو هسې هم رښتیا وي، بغیر د قسم نه هم صحیح د کاڼي کر ښیي، او قسم یې خوړلی دی نو دې خبرې کې وزن دی او د خلکو توجه دې خبرې طرف ته راولي. الله وی د الله رسول وی زما دې د الله په ذات باندې قسم وي چې څوک صدقه کوي څوک عمره کوي چې دا غریب شي دا زه نه منم. د الله رسول وی دې به هېڅکله هم نه غریب کېږي. بهرحال محترمو نو د ټولو نه بهترین ځای د ټولو نه بهترینه اداره هغه زموږ فلاحي تنظیم نوجوانان یاریانۍ ده. خپل صدقات خیراتونه او خپل چې کوم د مړو پسې موږ تاسو خیرات کوو که نه، مړی وشي موږ ماښامي کو جمعې کو، اول ناول خو د اسلام کې شتې نه، بهرحال بیا هم خلک کوي خیراتونه کوي. زه هم چې دا ټول لا جمع کوي فلاحي تنظیم له ورکوي، دا تنظیم کامیاب کوي. دا داسې تنظیم دی په خدای یقین وکړئ چې دوی د کونډې په کور کې هغه مړه چوله بلئ، لکه دوی د انسانیت په تنې باندې کپړه وراچوي، دوی د مجبوره او د یو مایوسه انسان امید بحال کوي، د یتیمانانو په مخ باندې ښکلا او خندا راولي. محترمو د ټولو نه بهترین ځای هغه څه دی، هغه کومه اداره ده؟ هغه فلاحي تنظیم نوجوانان یاریانۍ ده. الله تعالی دې مال او تاسو ټولو له اورېدونکو له په دې باندې د عمل توفیق راکړي.